نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. دا د قرآن موجوده ترتیب کې دریم نمبر صورت دی. په ترتیب د نزول کې یو کم څلور نیمې شلي نمبر دی. د سورت انفال نه وروسته نازل دی او د سورت احزاب نه مخکې نازل دی. مخکې سورت بقره کې اصلاح د یهودو وه او په دې کې اصلاح د نصارا وه. د دې سورت لومړي اتیا آیتونه په یو ځل نازل دي. وفد د نجران چې هغه عیسایان وو او په هغوی کې د هغوی غټ غټ لیډران وو، هغه یې راغلل نبي صلی الله علیه وسلم سره بطور مناظره چې موږ په الوهیت د عیسی علیه السلام کې نبي علیه السلام سره مناظره کوله. نو دا آیتونه نازل شو، په دې کې رد په عقیده د هغوی د عیسایانو په عقیده باندې رد دی چې هغوی وایي چې خدایان درې دي، یو الله دی، یو عیسی دی علیه السلام او یو مور د مریم. زموږ عقیده باطله ده. نو په دې صورت کې د هغې اصلاح ده. باقي صورت بقره کې بعضې مضامین د توحید هغه د هغې په دې کې اعاده ده. او د دې صورت بلا فضایل دي، خو یو فضیلت سنن دارمی او کتاب دی چې زموږ بعضې اکابرو هغه په صحاح سته کې حساب کړی. هغې کې یو حدیث د دې باره کې راغلی دی چې کوم سړي د جمعې په ورځ دا صورت ولوسته نو ده ته فرشتې دعا کوي تر ماښام پورې. باقي د دې قرآن خو معجز کتاب دی، په دې خو علما پوهېږي. الله دې موږ او تاسو ته پرې عمل راکړي. زه تاسو دا خبره کوم، سورت فاتحه چې ده نو دا تمهید د قرآن دی. اوس موږ او تاسو پنځه رکعاته وکړل او په هر رکعت کې موږ الله ته یعنې الله نه دعا وغوښته چې اهدنا الصراط المستقیم. نو الله پاک خدای موږ ته هدایت د نیغې لارې وکړي. نو الله پاک نقد زموږ دعا قبوله کړه او الله وایي چې ذلک الکتاب، دا قرآن چې دی دا صراط مستقیم دی. اوس د دې قرآن پیغام څه دی؟ نو الله پاک فرمایلی دی چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، داخل شئ په اسلام کې پوره پوره. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تابعداري مه کوئ د لارو د شیطان. که هغه زموږ ستاسو د رسم رواج لار ده، که د پښتو په نوم ده، که د رواج په نوم ده، که د قومیت په نوم ده، که د لسانیت په نوم ده، دغه ټولې لارې د شیطان دي. الله ته د رسېدو لار یوه ده چې د الله کتاب دی. نو د دې کتاب زموږ علما او مشران وایي چې بنیادي د قرآن د پیغام مصداق پنځه خبرې دي. اول عقیده ده، دویم عبادات دي، دریم معاملات دي، څلورم خپلو کې د یو بل حقونه ورکول دي، معاشرت ورته وایي، او پنځم نمبر اخلاق دي. دا د قرآن د ټولو احکامو مغز او خلاصه زموږ اکابرو ذکر کړې ده. نو دا قرآن چې لومړی چې ذلک الکتاب ووایي نو ورپسې چې دی نو دغه دی د قرآن لومړی پیغام دا دی چې یؤمنون بالغیب. دا د عقیدې مسله ده. زموږ علما وایي غیب څه ته وایي؟ چې د مرګ نه وروسته کوم حالات په موږ او تاسو را روان دي، نو که موږ یې منو که نه منو خو هغه را روان دي. هغه حالات چې الله او د الله نبي موږ ته ذکر کړي دي
د مرګ نه مخکې په خپل ژوند په خپل اختیار سره د زړه په تصدیق باندې منل دې ته وایي ایمان بالغیب. لکه الله موږ وینو نه، خو زمونږ په الله باندې ایمان دی. نبی اسلام موږ نه دی، قبر عذاب موږ نه دی، جنت دوزخ صراط وغیره دا ټول په غیبو کې راځي. نن سبا یو شی شروع دی، فکرمند شئ په دې سوشل میډیا باندې د یؤمنون بالغیب خلاف نوې نسل ذهني مرتد شي، ذهني ارتداد شروع دی. ساينس چې کوم دی کنه موجوده وخت کې، نو ساينس اخیری تحقیق نه دی، ځکه چې روزانه د ساينس هغه جزئیه او کلیه بدلیږي را بدلیږي. یو ساينسدان راشي یو تحقیق کوي، ورپسې بل راشي بل تحقیق کوي، نو ورپسې بل راشي بل تحقیق کوي. قرآن چې دی نو د اخیری تحقیق دی، دین وروسته بل قرآن هم نشته او نه بل نبي شته. نو د دې وجه نه نن سبا په سوشل میډیا دا ټچ موبایل نه دا د فتنو جړه ده. یاد ساتئ ګورئ نوې نسل رانه ذهني مرتد کو، نو هغوی به چې نو یو جزیه د ساینس راوالي، بیا د قرآن آیت راوالي، وایي د قرآن دا آیت د ساینس خلاف نه دی، د قرآن دا آیت د ساینس خلاف نه دی، د قرآن دا آیت د ساینس خلاف نه دی، د قرآن دا خبره چې یؤمنون بالغیب وایي دا د ساینس خلاف ده. اوس د ساینس د کلیونو خو انکار کېږي نه، ځکه خو د مشاهدې علم دی که لکه دا بل زموږ مخې ته ډېر څوک انکار وکړي، دا خو ساینس دی که نه، یا دا لوړ فکر خو ساینس دی، نو دین خو انکار نه کېږي. او دا څیزونه خو د غیبو دي. انو بس د کالج د یونیورسټۍ او د تعلیم یافته سړي د سیکولر او د بېدینه سړي په ذهن کې شک پیدا شي، او چې د قرآن د دې ټکي خلاف د چا په ذهن کې شک پیدا شو، نو دې ذهني مرتد شو. اگر چې موږ سره په سب کې ولاړې منځونه وکړو، د دې وخت دا ټوله لویه عظیم ترینه فتنه د نوي نسل باره کې هغه د عقیدې باره کې ده. نو عقیده په پټو کې نه زده کېږي، دا خبره یاد لرئ، او عقیده دکانونو کې هم نه زده کېږي، او دا په دفترو کې هم نه زده کېږي. د عقیدې مرکز قرآن دی، دا جومات دی، دا خانقاه ده، دا علما دي، دعوت او تبلیغ محنت دی چې موږ او تاسو په خپل او خپل بچي قرآن سره جوړاو کو، علماو سره جوړاو کو، اکابرو بزرګانو سره، نو عقیدې حفاظت به وشي. په پټو کې او په دفترو کې د عقیدې حفاظت نه کېږي. د قرآن لومړی پیغام د عقیدې دی، یؤمنون بالغیب. ورپسې دویم پیغام د عباداتو دی، یقیمون الصلاة. او ذکر د صلاتو شو، علما وایي چې دین ټول عبادات مراد دي، خو چونکې په مونځ، روژه، حج، زکات وغیره کې د ټولو نه اهم شی مونځ دی، نو د مونځ اهمیت هم معلوم شي چې د عقیدې نه بعد دویم نمبر مونځ دی. او بل په دې کې دا خبره هم راغله چې الله داسې نه وایي چې مونځ کوي، مونځ خو ډېر خلک کوي، نه نه نه، اهتمام د مانځه کوي. د یقیمون الصلاة معنا دا ده چې بھئی مومن متقی کامل مومن هغه سره دی چې هغه اهتمام د مانځه کوي. په قرآن کې په 109 آیتونو کې د مانځه صریحا حکم راغلی دی، اقیموا الصلاة، یقیمون الصلاة، علی صلواتهم یحافظون، هم فی صلاتهم خاشعون. چرته قرآن دا نه ویلي چې موږ کوي، قرآن وایي د موږ اهتمام وکړي. نو موږ کې پټو کې زده کېږي، خبره خدا نه کنه سپینګیري وایي. ته به دې تپوس وکړې چې د دعای قنوت ترجمه درځي، کاکا وایي اړیکه زامن دې سوري شپږ عمر دې سوره دی، احتیاط کوه. ښه چې پلار دې مړ شي ځمکه سوره وایي 2 جریبه، اوس سوره ده 40 جریبه. ښه کاکا نه سورة فاتحې ترجمه وکړه، هسې خدای ته بزونه چې الله به وایي چې تا په دنیا کې خو دومره ترقي وکړه، د دنیا د ترقۍ لپاره خو دې دومره محنت وکړو، خو د دین باره کې دې څه محنت وکړو؟ آیا مونځ دې صحیح کړ؟ د مونځ الفاظ صحیح، د مونځ نه مخکې چې کوم شرایط دي او داسې استنجا وغیره هغه صحیح، بیا د مونځ الفاظ صحیح کول، د هغې ترجمه زده کول، یو لفظ صحیح لوستل او د هغې په مطلب ځان پوه کول، او بیا د مونځ ترتیب وغیره، دا ټول په یقیمون الصلاة کې راځي. بعضې علماو لیکلي دي چې په قرآن کې په 200 آیتونو کې د مانځه ذکر راغلی دی، خو چرته صریحاً او چرته کنایتاً او چرته اشارتاً وغیره. مونځ په ټولو عباداتو کې اهم دی، لہذا مونځ به زده کوو، خو مونځ ګوره پټو کې نه زده کېږي، کورونو کې نه، جومات کې، مدرسه کې، علماو سره.
دا دویم پیغام شي. دریم پیغام د قرآن دغه و مما رزقناهم ينفقون. معاملات به د قرآن نه آزادو. دې کې د معاملاتو تذکر راغلی. الله وایي مما بعضې هغه مال رزقناهم چې موږ ورکړی دی دوی ته ينفقون د هغې نه به خرچه کوي. نو د هغې یو خو دا معلومه شو چې رزقناهم دا زموږ ستاسو مال دولت او ټکې پیسې او بچي او دا جایداد وغیره پټې کټې دا هر څه د الله دی. دا موږ له الله را کړي دي. الله وایي ما درکړي دي. دا خو زما ملکیت دی. نو چې د خدای ملکیت دی نو د الله د رضا مطابق به حاصلوو. خپله خوښه به نه کوو په اصول د مال کې. او ورپسې ينفقون خو دا هم لري چې بیم درمار څه زما نه، د الله د مرضۍ مطابق به خرچه کوو. دې باره کې یو لطیفه درته وایم. یو کاکا وی مدرسې طالبان به په څو دیګونو ماړه شو. نو ما چې یاره یو وخت لکه دو وختونه وی نه یو وخت ما چې پنځه دیګه یې نو هم شل کیلو غټ که نه. نو بهرحال وی زه به سبا چې دی نو دیګونه راړم. نو ما ورته یو کار ولې نه کوي. ما په دې دیګونو چې څومره پیسې ته ورکوې په دغې پیسو موږ له مدرسې ته اوړه راړو. نو اوړه به هم طالبان وخوري او وریجې به هم طالبان وخوري. هغه داسې غیر غونډې شنو ما ته وایي خبره خو دې بده نه ده خو دا خلک به څه وایي. واوره کاکا تاسو خو پښتانه خو دې غر کړل. لطیفه ده وایي شیطان سره اویا زره نوراني جالونه دي د بېدینۍ. د دې اویا زرو نوراني جالونو د بېدینۍ مغز او خلاصه صرف دا یو خبره ده چې خلک به څه وایي. کاکاګان خو دې غر کړل خلک به څه وایي. او د خدای پیغمبر به څه وایي من تصدق یرائي فقد اشرک. چا چې صدقه وکړه او په دې نیت یې وکړه چې خلک یې وویني خلک به څه وایي. لکه موږ مړو پسې دیګونه پخوو که نه خلک به څه وایي. یو ویل دا خو چا دیګونه رالېږلي وو د وریجې رالېږلي مونږ ځکه پخې کړو. نو ما دا به محله کې غریبانانو باندې دغسې وچې تقسیم کړی نه نه بیا به خلک وایي. بیا به خلک څه وایي چې لکه مړی نه تجارت جوړ. پښتانه خو دې غر کړل خلک به څه وایي. د بالو خو چې دی نو مړی وشي نو زر میخه هلکې ظالمان بدبخته وایي خلک به څه وایي. خلک به څه وایي. خلق بس وای که پیغمبر بس وای خدای بس وای. رزقناهم الله وای مال درکړی دی. ينفقون نو زما د مرضۍ مطابق به حاصلې او زما د مرضۍ مطابق به خرچ کی. دا د قرآن پیغام دی. سلام دا وګړي خبرې بهرحال تاسو ښه پوهئ. زمونږ مشرانو به متل کوهئ اصیل له اشارت کافي دی. تاسو ټول سیلان یې الحمدلله چې جومات کې ناست یو خو سیلان یو مومنان یو شکر دی الحمدلله. نو بس موږ ته دغه اشاره کافي ده. لوګونه فکرمند شي پیسې فضول مه لګوئ په زوایلو یې مه لګوئ. بل ورځ مې یو ځای کې ویل نو هغه ملا صاحب ویل یاره وایي چې ته خو وایې چې یاره نو یو دا خو مدرسو له هم نه ورکوي. نو ما که مدرسې له هم نه ورکوي جومات له هم نه ورکوي یتیم له هم نه ورکوي نو چې په خپل جیب کې پاتې شي نو فایده یې ده که نه ده. خچري جبې پخه کړي نو دوست ستړی خدای ناراضه. هلکه څه پایله دې وشو صرف د خلکو د ننګ او د شرمه. وریجې پخول څه ناروا نه دي خو خبره د ننګ او د شرم ده. وایي خلک به څه وایي خلک به څه وایي. دا د شیطان یو ډېره لویه وسله ده. پښتانه یې غر کړل. ودونه لیټ کېږي صرف د دې وجې چې خلک به څه وایي چې ودونه لیټ کېږي زنا سیوا کېږي. د زنا اسباب معاشره کې سیوا کېږي په معاشره کې بېګار راځي. دا خو ټول د خلک به څه وایي د دې د وجې موږ پښتانه تباه شو. څلورم پیغام مختصر د توام هغه دا دی چې یو بل ته حقونه ورکړو. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله تاسو ته حکم کوي چې هر سړي ته خپل حق ورکړي. خفه کېږو به نه. داسې چلو چې یو وجي صاحب څلور میاشتې هم لګېدلي دي جرګو کې هم ناست دي. ما پسې په لومړي صف کې ولاړ لاره کې روپۍ ومونته چې لاره کې روپۍ ومونته جومات ته راغی روپۍ لاس کې نیوله چغې وایي. دا د دې معاشرې مثال دی عکس دی. وایي روپۍ چا نه روپه ده. نو قاري صاحب سره اتیا ماشومانو نو هر ماشوم وایي روپۍ زما 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 زما. نو یو خو د ماشومانو طبیعت هم دغسې دی. بل موږ او تا ماشوم ته دا نه دي ښولي چې د پردی روپۍ لپاره به زما آواز نه کړي. لکه څنګه چې موږ ګډوډ یو نو ماشومان هم ګډوډ.
خیر کاری صاحب غوسه شو حاجي صاحب ته وایي مړه په 1 روپۍ دې را ټول ماشومان ګډ وډ کړل سګوی مې جومات کې جوړ حاجي صاحب خو خدای نه ډېر یارېده وی ولې وې سړی چې پر دا 1 روپۍ وخوري دوزخ ته به نه انو کاري صاحب ته ولې باندې خدا د خور په جریب چې ډاکا چوري دا خور نه چې میراث نه ورکړي ته جنت دوزخ نه ښکاري په میراث کې تی پښتنو ته جنت دوزخ نه ښکاري داسې نه کنه په 1 روپۍ کې دې صاحب ته جنت دوزخ ښکاري ولې ځکه که 1 روپۍ زما د جیب لړ شي نو ما ته پیسې نقصان راسي الټه د ماشومانو په نظر کې بزنس برخ کار عجیب چې والله مولوي صاحب په دوړ لویس برګ دی چې پردای 1 روپۍ نه خوري او په کې نه د خور سره په عدالت کې مقدمه ده او د خور د میراث لپاره باطلې هیلې پښتنو جوړې کړې الله وایي ان تؤدوا الامانات الى اهلها ورکي هر کس خپل حق اجي صاحب ګوري دا به زمونږ اول هدف چې هر سړي ته خپل حق ورکو خدای ته د خدای خاوند ته د خاوند لور ته د لور زوی ته د زوی مور ته د مور پلار ته د پلار وغیره گاونډي ته د گاونډي استاد ته پیر ته شاګرد ته دا ټول پکې راغلي دا د قرآن 5 پیغام دی دې ته وایي معاشرتي ژوند دا د قرآن بنیادي موضوع ده او 5 نمبر د قرآن موضوع اخلاقیات دي اخلاق زمونږ په دې معاشره کې خو اخلاق دې دوی چې یو سړی په لار روان یا چا ته په ټنډي لاس دي جی د جنازو په ورونو کې ولاړ یا چا سره لاس ملاوي چې په درېمې او درېمې اجرې ته راشي د غم انو وګرځي په ټول ټیک ده تاسو بده خبره نه ده حاجي صاحب د اخلاق د قرآن فلسفه د اخلاق داله چې یو ابتدا ده بل انتها ده ابتداء پدیده د قرآنی اخلاق دالي چې چاته به تکلیف نه ورکړي والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصد او انتهای واوري ينفقون في السراء والضراء چې کوم پیسې ټکی د سرري داغینه به خرچه کې کته ناچاره کته مالداري نو چې یو سړي سره 10 روپۍ دي نو هغه دي داغینه اتانی ورکی یو سړي سره 100 روپۍ دي هغه دي داغینه 15 ورکی دا مطلب دې ته وایي اخلاق چې خپل مال به د الله د مخلوق په اجتماعي مفادو لګي یو بل والکاظمین الغیظ چې په معاشره کې بعضې وخت ګړبړ راځي نو تا ته یو سړي کنځل وکړل نو الله وایي د کنځلو جواب مه ورکړه واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما چې جاهل سړي درته کنځل وکړو نو الله وایي والکاظمین الغیظ غصه کنټرول کا بدل مالا که بدل اخر معاشره کې به بګاړ او فسادي فساد خو پیدا کېږي د دې نه کنه اوس بدل خو دیوانه غسته خو هغه د آخرت ګناهګار شي ځکه چې تا ته کنځل کړي دي نو الله وایي والعافین عن الناس عفو ته وکړه چې د آخرت د بوج اخلاص شي اوس پښتون سړي عفو وکړه په قرآن عمل وکړه خو درېمه خبره دا ده چې بیا د پښتون سړي لږ چاته صفا کېږي چې چا معمولي غوندې ورسره لږ ګړبړ کړي که نه د ده زړه د بغض او د کینې نه ډکي هغه یې بدې شي الله وایي والله يحب المحسنین الله محبت کوي د احسان کوونکو سره چې چا له سره بد کړي دي بدلم والا بخنم ورته وکړه احسان ورسره وکړه احسان ورسره وکړه چې له دې بغضوزي وروڼو دا د قرآن 5 پیغام دی دې ته اخلاق وایي بس دا خبره ده اول اعتقادات بیا عبادات او بیا معاملات په معاملاتو کې د ټولو نه اهم شی هغه تجارت دی بیا زمیندار زراعت بیا صنعت کاریګری ده بیا ملازمت دی او بیا سیاست او حکومت دی دا د معاملاتو اهم ترین شوبې دي پرون زه کور ناست وم چا ساګ راوړم که نه واښه ما تپوس وکړ ما دا کوم ځای راغلی نو ما ته وی زما خورۍ ما ته یاد کوي دا غږ رالېږلی ده ما ورته دا مه پخوئ دا چرګانو ته واچوئ وی ولې ما هغه چې دی نو ټول کال په سرکار حالانکې ځمکه د وچې د نمبر یې نشته خو د روډ په غاړه ده ورسره نیر دی ما یې د شپې چې دی مشین ولګوي او هغه خپله اوږه اوبه کړي په ارام اوبو او په هغه ارام اوبو یې چې دی نو ټیپر کرلی دی بوډۍ کرلی دی ملخوز یې کرلی دی ارام اوبو باندې نو ما دا خو حرام دی لکه تاسو په دې خبره زما پوه شوئ یو لار باندې تلم یو کس را سره و نو
یو زمیندار سره بیلچای وه نو هغه چې زه چا بوتلم نو زما میزبان و نو هغه ما ته ویې دغه دی وی استاد جي وی دا زمیندار دی او خل دی وی څنګه خل دی وی د اوبو نمبر د کته خلکو دی خو یې د دې د پخلا اوبه اړوي یاره که چې ته غنم پخلا اوبه کې جوار پخلا اوبه کې تماکو الوګان پخلا اوبه کې ټماټر مټر پلي پخلا اوبه کې نو برکت خو ځکه ختم شي لہذا زمینداره کې به ګډوډ نه کوو ورپسې چې دغسې صنعت او ملازمت او بهرحال دا معاملات دي او بیا ورپسې معاشرتي ژوند دی هر سړي ته به خپل حق ورکوو او دارنګې اخلاق به سمو دا د قرآن پیغام دی اوس دا د قرآن پیغام به څنګه زده کېږي دا په قرآن زده کېږي قرآن ته کښېنئ خپل بچي کښېنوئ زه خو زما خو 48 کاله تقریبا وشو چې د دعوت او د تبلیغ د وجې الله پاک زه چې دې مدرسه کې داخل کړی نو ما پلار نیکه مولا نه و زمیندار و زما ذهن کې دا خبره خدای راسخه کړه چې بهی یو ځای کې قرآن بیانېږي د قرآن ترجمه لفظي کېږي او موږ او تاسو ترېنه کور ته ځو نو دا په مخ د ځمکه د ټولو نه بدنصیبې بدبخته او سپېره مسلمان دی ولې تاسو دیوبند سند دی او بله خبره تبلیغ والا اعلان وکړي وایي د ایمان یقین خبره به کېږي نو چې د ایمان یقین خبره به کېږي نو موږ او تاسو د ایمان یقین بوجه ډکي نو بس کور ته روان شو بعضې پکې دا نوی نسل نه دی دا نوي یاره مړه دا خو شپږ نمبري دا خو ټول عمر مړه دی بیان دا خو موږ له راځي دا ډېر غټ توهین دی ګوریال نه دی دغه شپږ نمبري دي او د هغې په وجه الله په دنیا کې عظیم ترین انقلاب راوستو کروڑونو خلقو ته الله هدایت د دعوت او تبلیغ په محنت باندې الله نصیب کو نو چې تبلیغ والا راځي ای سره کښېنئ د هغوی خدمت کوئ د هغوی دعاګانې هلئ هغی سره جوړاویږئ بچي جوړوئ دقه رنګې مدرسې سره جومات سره علماو سره جوړاویږئ په دې بچ کېږو نو دې دور کې خو بله لار موږ سره نشته او بل دا چې بچي مدرسو له راکوي بس اخري خبره ته کومه بیا د دې ایتونو ترجمه کوم یو کاکا پښتون سړی او ما ته وایي تاسو مولیان وایي د مذهب نه جمعې بلستان جوړه کړې جمعې بلستان خو پېژنئ که نه څوک یې ځان ته راکاږي څوک یې ځان ته راکاږي نه نو دقسې ده خدای دې معافي راته وکړي نو ما ورته په جواب کې وی چې د دې ذمه دار تاسو پښتانه یئ نو هغه ما ته غوسه شه کاکا زما تربورو یو خو مړه ته مجیبه مولای هر څه په موږ راته پې نو ما ورته کاکا هر څه په تا نه ورته په حقیقت داسې دی وی څنګه ما یې ګوره ستا درې زامنو نو یو د میډیکل ته ولېږو بل د انجینر که بل د بهر سعودي ته ولېږو او ما یې وروارلی و چې پنځم کې 15 ځله فیل و نو هغه دې ما له مدرسې ته راکړه نو چا په ټکي نه پوهېږي خبره خو دا ده ما یې اوس ته وایې چې د مذهب نه د جمعې بړستن خو دغې خلکو جوړه کړه که نه چې په قرآن حدیث نه پوهېږي د مذهب مزاج یې پوه نه کړ د مذهب په مزاج پوه نه شو چې د اسلامي مذهب د اسلام څه مزاج دی د ده مزاج خو د اتفاق او د اتحاد دی د عزیز ولای ورولای د مینې محبت مزاج دی د اسلام نو چې کوم سړی مدرسو کې وخت تېرېږي او په ټکي نه پوهېږي نو هغه بیا د زعفرانو په نوم امت لوټ کړه نو بس دغه شی ده خبره پوهېږئ نو بچي راکړي مدرسو له یو حافظ د قرآن به 10 کسه جنت ته بیایي کاکا خو ګورې عالم به عمله داعي چې په یو عالم کې 3 صفته وي د قرآن او د حدیث عالم وي یوه بل با عمل په قرآن حدیث عمل ومي او بل داعی وي د داعی مطلب دا دی لکه مولوي صاحب چې د دین محنت کوي د ده په وجه به الله قامونه جنت ته وي ان من الناس يشفع للفئام د بعضې خلکو په وجه به خدای قامونه جنت ته وي او صحیح حدیث دی په مشکات شریف کې چې نبی علیه السلام وایي چې اول من یشفع یوم القیامه الانبیاء العلماء الشهداء او كما قال عليه السلام د قیامت پرد به د ټولو نه اول شفارس چې کوي هغه به انبیا کوي خو دویم نمبر به علما کوي د دې علماو په وجه به الله پاک موږ او تاسو جنت ته بیایي د دوی په بنا د دوی په محبت د دوی په ناسته ولې چې ورسره ناس پاسې نو دوره خو نو به د قیامت پرد موږ تا خو نه یې کوي لہذا
علماء لیکلي دي چې په کوم کور کې عالم با عمله داعي پیدا شي کاکا جی واوره په کوم کور کې چې عالم با عمله داعي پیدا شو وای چې تر قیامت په دغه نسل کې ایمان محفوظ شو ارتداد به پنه راځي او په خپل بچو باندې جنت وګټي نو دا سیم نه راځي کې پینځم کې پینځه تختیدل موږ له مدرسو ته راکې نه هغه په ټکی نه پوي قابل ذهین بچي او قران داسې وایي چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله وی هرګي دې کمال نیکی حاصل نه کی الا چې محبوب شه د خدای په لار کې ورکی لن تنالوا البر هرګي حاصل نه کی کامل نیکی حتى علب کامل نیکی حاصل کی تنفقوا چې خرج کوي مما بعد داغنا تحبون چې تاسو ورسره محبت کوي وما تنفقوا من شيء وګوره الله وی هغه چې تاسو خرج کوي من شيء هغه شی نو په هر شی کې زوی عمر راغی کنه نو سه عمر راغی گاونډي بچي عمر راغی چې هغه د خدای لار کې ورکی انو فإن الله به عليم الله تعالی پاغي باندې ښه عالم دی زمون په نیتو عالم دی لہذا کله چې خپل بچي ني نو پرواره او پخړی مهنت کوي په نوسی مهنت کوي کني نو د محلي یو غریب بچي د یو غریب سړي بچي خو چې قابل ذهیني مدرسه کې داخل کوي او بیا معتبر څه کوي چې په یو بچي سور خرچ کوي انو ماهانه دغه خرچه ورکوي انو کمال نیکی واسطه کو او المرء مع من حب يوم القيامه او سړی به د قیامت پر ځا چا سره پاسي چې چا سره مينه وا چا سره ډله پروا چا سره محبتو الله دې زموږ تاسو محبت د علماء سره نصیب کړي ورته اخر دور دی کمزورای وي علماء کې هم کمزوري وي ځکه دا کم دور دی خو قبل فرض یو عالم کې خدای دې نکي او مشران زموږ مشران وایي وخت اوسو دې پیدا کړه کاسي دا کنه دا متل له مشران کړه مولا خو به خوند یینا خو که به خوند شنو د امین خلک ولی منګ او تاسو نه زمنګ د ګمان مطابق الله اجر راکړي مولا سره بخره خپل حساب کتاب کوي نو لہذا د دې وجنه چې منګ او تاسو د علماء دغه 5% کمزوري برداشت کړو الله به دې 90% 95% خیر راکړي دای کې الله لوی خیر کوي لوی خیر پکې الله کوي لوی خیر لاره چې نسل ناس یو نو د ناس په وجه الله موږ او تاسو جنت ته بي او د سر بخره خپل حساب کتاب کوي خبر خدا زمنګ له تاسو الله پاک زمنګ د ګمان مطابق الله اجر راکړي امولیانو سره بخره خپل حساب کوي د کو حساب جنت ته نه کیږي کله دې دا حساب کتاب پوښتنه کنه الله دې موږ او تاسو د علماء خادمان کې نو څنګه مخاله یو بچي او مدرسو ته راکوي کنه خلاصم پاس غوري ښا او ذهنه په صحت روغ غوري اسنه چلون د ګډ راکړي ارادي مشته یو بچي خامخا مدرسو ته ورکو نو ان شاء الله یو خو به دا پیدا چې تر قیامت به زمونږ په نسل باندې ارتداد نه راځي او تر قیامت به زمونږ نسلونه مؤمنانی او دویم به دا پیدا چې مونږ او تاسو زمونږ مور پلار او نیانو کونه اور نیکو تر نیکو راتلونکي نسلونه ټول په خدای جنت ته زمونږ شپارس وکړي نو جنت خو مخوخ نه کاکا کنه نو خدا کو اسی وي نو بوري زو ایسه کو بوې کړه دا سره میا کړي خیرات په نه چیر سره وته کرنے کی لوگوں نے قربانی وکوي مال بم ورکاو او جان بم ورکاو بچي برا کوئی مدرسوله بس دغه شعر خدای دې مونږ او تاسو په دې اعمال توفیق راکړي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله علم دې مراد دې ورپونو زمونږه شاه منصور بابا جی صاحب رحمت الله علیه دغه سورته بقره په اول کې جدا ټکی راغله دی الف لام میم نو هغه به دا ترجمه کوله وی دا ځونی ترجمه ده الف اول لام لازم میم په مومن باندې ذالک الکتاب دا کتاب دی الله تعالی لا اله نشر معبود الا هو مگر ذا یو الله دی الحي القيوم الحي چی حیات ابدی دی القیوم مدبر د کائنات دی ګورې حدیثو کې مراغلي دي علماء لیکلي دي چې دا آیت نه دی دا اسم اعظم د دعا دی دا اسم اعظم د دعا دی په دې الله دعا قبلې نو چې دعا کوي نو دا آیت پکې وایي مخکې ورسو
دې سره خدای پاک دعا قبلوي. انزل دا اوسې دلیل دی، نزل نازل کړی دی الله پاک علیک په تا باندې کتاب چې قرآن دی. اوس قرآن څه دپاره نازل دی؟ بالحق، لاظهار الحق، چې حق ښکاره شي. نو دغه د حق موږ ته ښکاره شي چې وایي د یو مؤمن او د مسلمان د ژوند بنیادي شعبې پنځه دي: اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. ابل دا قرآن چې دی دا تاریخي صداقت په دې کې پروت دی. دا داسې د چا د دنیا د مصنف کتاب نه دی، بلکې مصدقا دا قرآن تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتابونو بین یدیه چې د ده نه مخکې تېر شوي دي. او انزل التورات، نو څنګه چې دا کتاب الله لپاره د اظهار د حق نازل کړو، نو او یهودیانو عیسایانو وانزل التورات، او نازل کړی دی الله، نازل کړی الله تعالی تورات او انجیل من قبل مخکې د قرآن نه. نو چونکې دا خو هغه وفد د نجران او عیسایانو ته دعوت دی، نو د دې وجې نه هغوی ته الله وایي چې د دې قرآن نه مخکې خو تورات انجیل نازل دی او تورات انجیل باندې ستاسو ایمان دی. نو د هغې هغه دا نه وه چې تاسو پکې تحریف وکړو، بلکې هغه خو هدن للناس، هغه خو هدایت دپاره د خلکو. او تاسو د تورات او انجیل هغه د هدایت لار پرېښوده، ګمراهان شوئ. نو څنګه چې تاسو تورات او انجیل منئ چې دا د الله کتابونه وو، نو وانزل الفرقان، نو دغه رنګې الله تعالی نازل کړی دی قرآن. د فرقان معنا الفارق بین الحق والباطل، چې قرآن د توحید او د شرک لارې موږ ته وښوري چې دا شرک دی، دا توحید دی، دا جایز دی، دا ناجایز دی، دا پاک دی، دا پلید دی، دا خپل دی، دا پردی دی. دا خبره نه، دا په قرآن زده کېږي که نه. نو قرآن ته کښېنئ. یو کاکا ما ته وایي دغه دی، وایي مړه زما خو ژبه هم لرګی ده او زما خو عمر چې دی نو 80 کاله دی، ما خو قرآن ټکې نه دی ویلی، نو زه څه ته کښېنم؟ تاسو دا خبره ذهن کې کړئ مشرانو چې د چا غوږونه روغ دي که نه، او ده بلکل الف هم نه زده کړی او غوږونه یې روغ دي او قرآن ته ناست دی. او زمونږ دا مولوي صاحب د قرآن ترجمه کوي په پښتو کې، ساده ترجمه، علمي نه. علمي خو طلباو ته خلک کوي، عوامو ته خو به د عوامو د مزاج مطابق خبره کوي. او موږ او تاسو د قرآن لفظي ترجمه په دې غوږ اورو، نو دا قرآن د الله کتاب دی، دا د انقلاب کتاب دی. خامخا لازمي به زمونږ ستاسو په ژوند کې تغییر راځي، عقیده به صحیح کېږي، اخلاق به صحیح کېږي، دا په قرآن صحیح کېږي. ضروري نه ده چې هر کاکا یې قرآن ویلي. زمونږ ډېرو مشرانو قرآن نه دی ویلي. اوس خو شکر دی ماحول جوړ شو، لیکن مخکې موږ چې واړو نو بلکل څه شی نه و، جوماتونه شاړو. نو ډېرو مشرانو ناظره نه ده زده کړې، خو چې علماو سره کښېني قرآن اوري، نو انشاءالله اصلاح د عقیدې په دې کېږي. الله دې موږ ته نصیب کړي. ان الذین کفروا، اوس خدای پاک تورات هم هدایت نازل کړی او انجیل هم قرآن هم، خو باوجود د دې چې کوم خلک دا نه مني، عمل پرې نه کوي. ان الذین کفروا، بېشک هغه کسان چې پټې که حق عنادن، کفر څه ته وایي؟ ستروا الحق عنادن، چې حق قصدن عمدن پټ کړي. بیاات الله، چې کفر یې وکړه په آیتونو د الله تعالی، نو لهم عذاب شدید، دوی دپاره عذاب دردناک دی. الله دې موږ د دغې نه وساتي. والله عزیز، الله تعالی غالب دی په نیولو د ظالم کې. ته به وایې چې ډېر کافران دنیا کې ګرځي، نو د امریکې والے چې دومره لوی ظالمان دي، نو خدای پاک پې لکه د ابرهه په شان کاڼې ولې نه وروي؟ الله پاک قدرت لري چې په امریکا باندې کاڼې ووروي، خو اعز انتقام او خاوند د بدلي اغوستو د طاقت لري. خو اکثرو ځایونو کې د عزیز سره وروستو ټکې د حکیم راغلی دی، چې الله تعالی ډېر حکیم دی په ارسال د ظالم کې. هر ظالم ته الله موقع ورکړې ده. نو ان بطش ربک لشدید، بیا د خدای نیول ډېر سخت دي. الله دې موږ او تاسو ته په قرآن باندې عمل راکړي. قرآن ته کښېنئ خامخا. دې نوجوانانو ته وایم چې ګورئ د خدای خاطر وکړئ، بچو ګورئ قرآن ته کښېنئ چې بچ شو ګورئ. او د بچ کېدو بله لار نشته. دعوت او تبلیغ محنت دی، مدرسه ده، جومات دی، علما دي، قرآن دی، بس په دې بچ کېږو. الله دې موږ او تاسو ټول د عمل توفیق راکړي. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسوله
محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله زمن گناهونه معاف کړي، الله دې ټول امت ګناه معاف کړي، الله زمن رضا شي، الله دې ټول امت رضا شي. الله څوک چې کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، الله کامل هدایت ورته نصیب کړي، الله گناهونه معاف کړي، الله دې دنیا او د آخرت خوشاله ورکړي، الله دې دنیا آخرت د پریشانونو بچ کړي، الله زمون دې ملک ټول دنیا کې الله امن قائم کړي، الله د هر مسلمان کله مغو حفاظت وکړي، الله حکمرانانو ته سیاستدانانو ته الله هدایت نصیب کړي، الله اخلاص ورته نصیب کړي، الله کوم استادانو په ذریعہ چې موږ ته دا قران را رسیدلی دی او موږ دا استادانو دا قران ذکر دی غیداغونه تر نبی علیہ السلام پورې ټول سلسله الله څومره زمونږ استادان چې وفات دي الله ټول کې جنت فردوس نصیب کړي، الله بچي دي کان صالحان کې څومره استادان چې زمونږ ژوند دي الله عمرونو کې برکت کړي، الله علومو کې برکت کړي، الله صحت عافیت کامله عاجله دائمه ورکړي، الله دا وی په علم مونږ ته نه پراکي، الله جمله طالبان عالمان کې عالمان عاملان کې عاملان مخلصان کې الله تعالی زموږ جمله دوستان ملګري شاګردان محبین خادمان اشتداران تعلقداران الله ټول ته د دنیا او د آخرت خیر ورکړي، الله د دنیا آخرت د پریشانونو بچ کړي، الله زموږ شاګردان او بچي الله نیکان صالحان حافظان قاریان بعمل عالمان مجاهدان متقیان کې الله تر قیامت پورې سلسله د بچو د شاګردانو الله د دین د اشاعت د امت د هدایت ذریعہ وګرځي، الله تعالی د اخر زمانه د فتنو فسادونو نه الله زموږ حاضر او راتلونکي نسلونه محفوظ کړي، الله د ګناهونو محفوظ کړي، الله جمله دیني ادارې مرکزونه جماعتونه مدرسې خانقاهونه الله ټول د داخلي خارجي ظاهري باطني فتنونه الله محفوظ کړي، الله د دین د اشاعت د امت هدایت ذریعہ وګرځي، الله څوک چې جماعتونو کې مدرسو کې خانقاهونو کې الله خدمت کوي، الله که طالبان دي که استادان دي که عام مسلمانان دي څوک چې نو د لاس خو خدمت کوي څوک د مال خدمت کوي، الله ټول ته د دنیا او د آخرت خیر ورکړي، الله د حلال رزق تنظیم وکړي، الله څوک چې علما سره محبت کوي الله تو سره محبت وکړي، الله څوک علما سره طلباء سره مدرسو سره امداد کوي الله تو سره امداد وکړي، الله مال حال کې برکت کوي، الله د حلال رزق تنظیم وکړي، الله دې مدرسې چې څه ضرورتونه لري الله د خپل غیب خزانو نه پوره کړي، زمونږ د مدرسې یو چت مونږ جوړو پاغي باندې چې تقریبا 60 لک روپے لګي، دعا ولوکي چې الله پاک اسباب ول د خپل غیب خزانو نه پوره کړي او چې چا په کې امداد کړی الله دې ته دنیا آخرت خیر ورکړي، دا مدرسه الله د دین د اشاعت د امت د هدایت ذریعہ وګرځي، الله تر قیامت پورې الله تعالی د دې حفاظت وکړي، د تمام مدرسو زمونږ د استادانو زمونږ د ملګرو زمونږ د شاګردانو د حق پرستو علماو څومره مدارس دي الله تعالی حفاظت وکړي، الله د دین د اشاعت د امت د هدایت ذریعہ وګرځي، الله تعالی قرآن سره محبت زمونږ نصیب کړي، په قرآن باندې عمل زمونږ نصیب کړي، په قرآن پوه زمونږ نصیب کړي، الله زمونږ کورونو کې خیر او برکت کړي، الله زمونږ حاضر راتلونکي نسلونه الله د بې دینۍ عریانۍ او د فحاشین الله محفوظ کړي، الله زمونږ د ناس جمع نو ټول بخنه وکړي، الله دا موږ چې سوي سو واورېدل په دې د عمل توفیق راکړي، الله دې کې موږ نه کوتاهي شوي الله موږ معاف کړي، آینده لپاره الله د صحیح تعلیم تربیت توفیق راکړي، اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.